تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صلح حدیبیہ نفس مسلمانان پا مدینہ منورہ کی پا آرام سر پاتے کی دل ذکر روغا وا او چکم شریان خلقو دا مکی داغوی سر روغ نو خوف و خطر نو وکلنا کل بزینی مشرکانو دوکا بازی و غخبل شرارت بکولو. یو مشرک دی عبدالرحمن نومی دی او دی عربو هم کل ناکل خنمونه که خودل لکه خنمونه که خدا خیستنم دی عبدالرحمن اور عبدالله عبدالرحیم دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیستنمونه ویل دا خکلی نمونه دی اور دی نمونه دا وجن دا انسان پا زندگی کی اثرات هم بیاوی او نور عام نمونه با دا کافر چیزی اغا با مشرکان نمونه لکه زمون پا وطن کی عبدالنبی او پیر بخش دا چی کم نمونه چی پیر بخش دا مشرکان نم دے. عبدالنبی مانا دا بنده دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلط دے. دا غشانت نمونه پا عربو کی هم مشرکان نمونه وو دیو جل شریعت توی خیسته نمونک دی دا نمون معنا معلوم ہوئی نو دا نم عبدالرحمن و نمون خیسته نمون او مشرک او عبدالرحمن زحفی دی یا دسی و قبیله سر تعلقو دردان سر خلق راواغ استل پا مدینہ منورہ بانی خوفیہ دا حملی کوشش کرے دے یا مسلمانان خواسم بے غم دی وچی روغ شوی دا دا سی بے خوف و خطر دی نو اچانک با پی حملو دا مکی معظمی دا مدینی منورین بہر دا نبی علیہ السلام اخانو دا نبی علیہ السلام اخانو مطلب دا چی زکاة اخانو او وقت نبی علیہ السلام یشپن کے ساتلو دا خلق آغا طرف باندی راللو آغا دغی مڑکللو اجی کم شپنکے و آغای مڑکللو مدینی منوری تا دا حملی کوشش کولو و سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ داغوی کیفیت چکل معلوم کو دتا اندازوک وشولش دا خدا خلق راغلی دی نو دے مدینی منوری تیراغ ویول یا صباحا دا مکی دا عربو یو آوازو خطری والا آوازو دا یا صباحا مطلب بدائی کہ دشمن راغلے رے نو دا چکل دا آوازو کو دا مدینی خلق ویخ شولو او راجم شولو او آغا خبر کرچی دا سی خلق راغلی دی او آغا خانم بوتلل دا سر دا ابو قتادا اخوا اخو اغیغا تا پریخو دلو او سلمہ ابن اکوع رضی آغا صحابی دے دا مونگا مخکم دا ذکر کردو دا انتہائی تیز صحابی ہو دے برا دے اسنا و دا اخنا تیز لرو اللہ پاک والا صلاحیت ور کردو او دیر اگدوگ دا خکلی لاسونے ہو پا لارک وزر چا مزل بنشو کولے خلق بورتا پیرے ویلو کسی بسی کنڈونو کی بدی غربا اختو دی بیا براوا اختو دم رتیس صحابی دا نبی علیہ السلام پا صحابی کرامو کی زین خلق پالوانان دیر زیادتو زین خلق پا کی تیزو سوک پا اسونو بانے تو دے پا پیادو کی تیزو
نو دا یوازې په دې خلکو بس اوښې پرېښودلو سورلي دوی مسلمان پسې راووتل خو دی ټول نه مخکې روان دی هغه خلک بس منډې وهي اوښان ورسره دي سلمه ابن اکوع رضی الله عنه دی پسې چغې وهي او ورته وایي چې نن دا هغه خلکو ورځ ده چې کوم خلک ذلیله دي سپک دي منه تاسو ذلیل او سپک کې تاسو به نن بیلی به سپکېږئ به بېعزتي کېږئ به او راده را تېزوالی چې ګور دی پرې دې پسې ډېر ورنږدې کېږي یو یو اوښ د هغوی نه پاتې کېږي اوښان یې خو دې ټول پاتې کړل او بیا هم پسې دی روان دی هېڅ یوازې دا مسلمانان پسې لیټ دي د نبي علیه السلام والسلام ورسره دی او چې دی وررسېږي نو د چا نه شړی پاتې کي او چا نه څادر پاتې کي او دی چې دا شړی او څادر یې راغونډې کي صحرا ده دا سیلې دې بوټو ته به وړي بیا د مسلمانانو ته به اندازه نه کېدله ده به راغونډه کړله یو ځای کې په تیږه کېښودله کمره چې نبی علیه السلام ته پته ولګي بهې طرف تللي دي خلک بیا دوی په یو ځای کې پړه وغورځو او دی په دې غر ته وختلو ځکه غر ته ختل ته داسې مشکل نه و ده ته څه مشکل به نه و او دغه طرف یې بې تیږې او کمرې راچولې او په ده پسې یو دوه کسان ور وخېجول که درې دي او د ده د رانیولو کوشش یې کړی دی نو ده ورته ویلی چې ما پېژنئ زه سلمه ابن اکوع یم ښه تاسو ما نه شئ لاندې کولی که زه درنه منډه کړم نو که تاسو رانه تښتئ نو تاسو رانه تښتېدلی نه شئ رانیولی یم شمه نو ما وپېژنئ ګوره زه څوک یم بس هغوی ویرېدل ښکته ترې رالل او بیا چې دلته دوی بل ځای کې روان دي نو بیا په یو اوبو په ځای باندې دوی ورتلل د هغه ځای نه مخکې دغه غر ته رسېدلی دی او د هغه ځګونه پې د کمرو د تریو ګزارونه د غر نه شروع کړل او د دوی نه سامانونه او نیزې پاتې کېږي او په یو تېښته باندې دي دا کم بلا سره مخامخ دا خو چې موږ چېرته ځو دی په غر کې راته ناست یو ولیم او غر ته به څوک ختلی نه شي او غټې غټې تیږې را باندې راچوي بهرحال خلک په ډېره تیزۍ باندې لاړل وتښتېدل نبی علیه السلام چې د ده خواله راورسېدل دغه ځای ته ډېر مال غنیمت پاتې شوی و ده وی نبی علیه السلام ته ویل رسوله دا خلک خو رانه لاړل او پیچه پسې ګرځو پسې نبی علیه السلام ته فرمایي ګوره هر جنګ سر ته مه رسوه بس دومره پوره وه بس مونږ چې څومره وسو څومره دغه و بس خل مطلب پښتو کې موږ وایو که نه چې هلکه غل د کوره پورې مزغله وه هغه بس چې خلک درنه لاړل او تا دومره هر سړي ترې واخیستل اوښان هم دې سار کړل خلک هم د ځینې شیانو مړه په لارې مړ شو غالبا په دې جنګ کې بیا غالبا چې په دې جنګ کې اوس صحابي شهید شوی دی نو دا مسلمانان بیا واپس شولو ډېر لوی مال غنیمت ورسره نبی علیه السلام دله انعام څه ورکړلو ده ته یې راځه ما سره په دې اوښه باندې شاته کښېنه دله یو غټ عزت دا ورکړل دی ځان سره په اوښه باندې کښېنولو نبی علیه الصلاة والسلام به د غنیمت د مالونو فرقونه کول به د کم خلکو په سورلیو هغې ته به یو شانتې ورکولو د کم خلکو پیاده و هغه به بل شانتې ورکولو د انسان د منډې ترډې په بنیاد باندې به د هغه په مالي غنیمت کې حصه به میلاوېدله دله ډېره زیاته حصه ورکړله ځکه دا ټول جنګ هم ده وګټلو دا دشمن هم ده وځغلولو و نبي علیه الصلاة والسلام ډېر لوی شاباس ورکړو سره په اوښه باندې کښېنولی مدینې منورې ته واپس رالل او کامیابي حاصله کړله او دا یو رعب قایم شولو د مدینې د خلکو داسې خلک پکې دي که نه چې یو صحابي پکې هم داسې دی صحابت لښکر د په منډه کوي بیا نه یې رانیولی شي او نه وله خلک ورتللی شي نبی علیه صلات والسلام په مدینه منوره کې چې کله حالات وکتل چې اوس حالات بل شانتي دي نبی علیه السلام یو دعوتي کار شروع کړلو نبی علیه السلام په مکه معظمه کې هم دعوتي کار کړی دی په مدینه کې هم کړی دی ور دعوت د کار طریقه کار نبی علیه السلام بدل کړلو او هغه داسې وکړل چې په مکه معظمه کې د خلکو سره د مسلمانانو صلح ده او روغه ده او هغوی شیطانتوب نه کوي مسلمانانو جای ټینشن ختم دی او په کار کې ډېر ښه مواقع دي اوس نو نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا بادشاهانو ته خطوط شروع کړل
دا شپږم کال د هجرت دی. نبی علیہ السلام تر دې وخته پورې بادشاهانو ته غټو خلکو ته خطونه نه لیږل. اوس موقع ده ولې اوس د مسلمانانو یو حکومت اسلامي حکومت قایم دی. د مسلمانانو یو رعب راغی. اوس که خط ځي که نه د هغې به یو اهمیت وي. که بادشاهي مني او که نه مني، خو چې بادشاه ته خط لاړلو نو خلک به د بادشاهي وایي چې د مدینې نه ورته پیغمبر خط راغلی و ویې نه منودلو، هغه پیغمبر ورته خط را لېږلی. اوس په د مکې معظمې د نبی علیه السلام خط لېږلی نو خلکو بادشاهانو پسې خنداګانې کولی چې دا کله خپل خلک دې نه مني او په خپل حرم کې مونځ نه شي کولی، په ما پسې خطونه را لېږي. یعنې دا به یو پیغمبر علیه الصلاة والسلام حکیم الامت د نبی علیه السلام د دعوت طریقې ښودلې دي. یو انسان بله د اسلام د دعوت څنګه طریقه به کوي، د ته بله دعوت طریقه داسې نه چلې چې خلک په اسلام پسې بیا وخاندي چې وګورئ نه درې دعوت ته ګوره، نه چې ستا طریقې کار او پوهه دومره وي چې ستا دعوت په نتیجه کې خلک په دین پورې خندا ونه کړي، لکه ته باندې ته ګناهګارېږي. نبی علیه الصلاة والسلام د دعوت یو طریقې کار خپل کړی دی. اوس بادشاهانو ته خطونه لیږي، خو نبی علیه السلام هله دا خطونه لیږل، مخکې ډېر غټ حیثیت و، اوس ظاهرا خلک ورسره رالل. مسلمانانو سره خلکو روغې وکړلې، په دنیا کې وجود خلکو تسلیم کړلو. اوس بادشاهانو ته خطونه لیږي او اولنی خط یې نجاشي بادشاه ته ولېږلو. نجاشي بادشاه د حبشو بادشاه و، دی د تېر شوي اسماني کتابونو ډېر ښه عالم او نصراني و، عیسایي و. او نجاشي السمیری غالبا د خپل نوم دی، ځکه نجاشي به د حبشو ته لکه موږ ته صدر وزیر اعظم وایو، غالبا د سمیری خپل نوم و. نبی علیه السلام د حبشو بادشاه ته نجاشي ته 3 خطونه لیږلي دي. یو خط چې کله جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه او د هغه سره نورو خلکو هجرت کولو حبشو ته، نو نبی علیه السلام ورله خط ورکړی و. نبی علیه الصلاة والسلام هغه له خط ورکړلو او په خط کې ورته وویلو چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد ابن عبدالله. دا بسم الله په خط کې لیکل سنت طریقه ده. دا 886 دی که 786 خلک لیکي دا غلط دی، دا بسم الله نه ده، بلکې ځینو علما وایي چې دې معنا ده یا علي مدد. 786 دی کوم دې مدد که په ابجدو ته اړی نو یا علي مدد معنی ده، دا مه لیکئ، بسم الله دې ولیکو، بسم الله الرحمن الرحیم. بل مسنون طریقه په خط کې دا چې خپل نوم اول ولیکئ چې خط چاره طرف نه دی. نبی علیه السلام په خط کې ویل من محمد ابن عبدالله، او بیا هغه ته ویل والسلام علی من اتبع الهدى، سلام دی په هغه چا باندې څوک چا تابعداري کړي د هدایت. داسې ونه چې السلام علیکم، داسې ونه ویل والسلام علی من اتبع الهدى. او بیا ورته وویلو چې حمد دی حق الله لره چې هغه قهار دی، مهیمن دی، د الله د صفتونو تذکره یې وکړله. او اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انی رسول الله، گواهی ورکوم چې الله پاک سره څوک شریک نشته دی او د الله پاک رسول یما. او گواهی ورکوم چې ان عیسی عبد الله و نبی الله، عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د الله رسولو، ابن مریم او زوی د مریمو، چې حق مریم د الله پاک وینځوه او هغه پاکیزه وه، ځکه یهودیانو خو په الزام لګولو که نه. او دعوت در کوم اسلام ته، اسلم تسلم، اسلام قبول کا، بچوالی دی پکې دی، ستا سلامتیا ده په دې کې. نبی علیه السلام مختصر خطونه به لیږل، ډېر اوږده خطونه به یې نه لیږل چې بچي دې څنګه دي او ښه دې څنګه دی، ډوډۍ خوري که نه خوري. دا دغه خطونو متونو چې حلوا دې خوښه ده او که نه پیرني دې خوښه ده، لکه غوزان در ولېږم که څه شی وکړم، داسې خطونه نه وو. نبی علیه السلام خو صحیح پیغمبر و، هغه به دو ټوک خبرې کولې. د بادشاهانو خطونه چې دی هم داسې مختصر وي. سلیمان علیه السلام چې بلقیس ته خط لېږلی که نه بادشاه و، نو بس په 2 ټکو کې بلقیس پوهه کړې وه او هغه پوهه شوله چې په دې کې
دعوت هم دی په دې کې دمکیم ده بادشاهان دی بل په خطونو پوهېږي بلقیس بل حکومت خلک راوغوښتل بل خط راغلی دی هغه هدیه او ډالۍ ورولېږئ که پاکستانیانو حکومت په شان دي بس دوکه به هغه پیغمبر و سلیمان علیه السلام یې زما سره دومره سره دي تاسو سره باندې سوي هم نه واپس کوي بادشاه هغه زنانه پوه شوې دا خو واقعي بادشاه او پیغمبر دی نو دا د خطونو د نبی علیه السلام هم د سلیمان علیه السلام ختم قرآن نقل کړی دی د نبی علیه السلام خط چې کله جعفر ابن ابي طالب په لاسو په دې کې ورته خبره مو کړله چې مسلمانان د دې زیاتۍ ورسره مه کوه سرکشي مه کوه کبر او غرور مه کوه جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه خط بیا رسولی و نجاشي بادشاه ته او چې خط یې کله ولوستلو نو سترګو نه اوښکې بهېدلې جړلې بیا او د جعفر ابن ابي طالب په لاس باندې مسلمان شولو بیا واپس یې نبي صلی الله علیه وسلم ته خط راولېږلو چې زه ستا د دې ملګري صحابي په لاس مسلمان شوم او دا خط کې لیکلي السلام علیکم د والسلام علی من اتبع الهدى نه ځکه مسلمان شو په نبی علیه السلام سلام علیک السلام علیکم نبی علیه السلام ته خط سرکاري ته ور راولېږلو او بیا نجاشي بادشاه آسماني کتابونو باندې پوهه او نور واقعات هم د هغه مخکې ویلي دي او مسلمان چې کله شولو نو بیا د قوم نه ورسره خلکو سره بلوه ملوه پټوالی به ځینو کړی و نجاشي باچا چې بیا کله نبی علیه السلام ته خط راولېږلو نو دا د دې نبي صلی الله علیه وسلم خو اندازه وشوله چې دا خو اوس مسلمان دی دی په نهم کال د هجرت باندې نبی علیه السلام ته اطلاع راغله د وحي په ذریعه باندې چې نجاشي وفات شولو نبی علیه السلام صحابه ته وویلو وی نجاشي بادشاه هغه وفات شوی دی او راځئ چې تو جنازه پرې وکړو نبی علیه السلام بهر ته راوتی و او نبی علیه السلام په هغه باندې غیبانه جنازه کړې ده نبی علیه السلام عام طور غیبانه جنازې نه دي کړي دالته نبی علیه السلام غیبانه جنازه کړې ده نجاشي په حبشو بادشاه و حبشو کې و نبی علیه السلام په مدینه کې و نبی علیه السلام باقاعده دقه شان جنازه کړې ده څنګه چې د مړې حاضر یو جنازه کړې وي بهرحال د نبی علیه السلام په دین په طریقې کار کې غیبانه جنازه شته دی یو خودی سره کنه نبی علیہ السلام عام طور نه کړی چې رواج به نه جوړو زموږ د سیاسي خلک بیا سمتي او رواج جوړ کی چې هغه پلان کې مردار شوی راځم ویل جنازه کو مو ور چاته شهید وایو کنه مردار هم به چاته ویل پکار دي کنه جو مردار هم څه کنه نشته بک زموږ پاکستان کې سپیم مړ کی خلکو ته شهید وایي جهاد نه مني او شهید مني د جهاد خلاف کوي او شهادت ته نه غیغناخسته الکه چې به کومه لار شهادت راځي هغه ته نه مني چې هغه جهاد دی هغه ته دهشتګردي وي او په شهید د خولې وشلېدلې ګاډی ته مو شي ګاډی شهید شوی دی او لاټۍ شهید شوی ده او سپی شهید شوی دی دا خلکو به د اسلام پسې خنداګانې وکړلې است بله سپینې خبرې م نشو کولی زه کله ناکله ویم زموږ د خلکو هغه شان علم خو نشته دی پوهه په ځینې خبرو باندې مله خپک کړي موږ بس خلک ښه مطلب تینالي بیا موږ ویل جهاد منې جهاد لځې بیا به درته شهید ویم بیا به شهید خبره کوو جهاد نه منې او نه جهاد کې او جهاد خلاف پروپیګنډې کې نو خوله به ځان سره سنبال کړي بیا به شهید نه کوي ګورې خو ویلی نه شو وایي دا مونږ وایو چې په کومه لار راځي هغه لاره سړی وایي مونځ کوم او اودس وله نه کوم نو تا ته څنګه مونځ ګزار ویم جنوب یې او پلیت او بیا اودسه یې اته ته ما ته مونځ ګزار ووایم تا ته څنګه مونځ ګزار ویم ستا نه اودس شته او نه جنوب او پلیت او ګنده او ته نه زه ما ته مونځ راته مونځ ګزار وې مونځ ګزار به تعالی ویم چې اودس دې کړی غسل دې کړی کپړې دې پاکي او ظاهري پاک فرایض زیاده کړي وي مخکې شرایط صلات یې ولدي بیا به مانځه ودرېږه بیا به راته نمازي وایو دی وایي زمونځ هم نه کوم او اودس دې هم نه کوم او جنوب دې ګرځم او ما ته څه وایه نمازي زه مونځ ګزار یم دا څوک ویلی شي نه شي ویلی بهرحال زموږ د وطن خلک بیا غیبانه جنازه په مخ نښتي بیا او دا د مردارو جنازې کوي بهرحال غیبانه جنازه کله شهید دی
او د خلکو له تسلۍ دپاره هلته ښه جنازه نه شوي یو ښه مسلمان دی شهید شوی دی مړ شوی دی ښه عالم دی او هلته داسې خلک نه و چې ښه جنازه یې ورله کړي نو که زموږ دلته ورله ښکلې غیبانه جنازه کوو نو کولی شو ورله بیا او که یو ځای کې د یو مړي د یو شهید یو عالم د جنازې ښه اهتمام شوی دی که نه بیا د جنازې ضرورت نشته دعا پکار ده بیا جنازه په خپل هم دعا ده دا جنازه په خپله دعا ده خو هم خلک نه پوهېږو یا جنازه وکړو بیا مړي ته راغونډې کړو دعا به وکړو خدای به دا سندرې ویلې بس په جنازه کې سره وته الله مغفر لحینا ومی یو سړی ته هم پکې نه دی پرېښوی ټوله دعا کړې ده بیا به دعا وکړو جي بله بیا به دعا وکړو که دا مړی کور والا پرېږدوه چې مړی ښخ کړي او ټول خلکو ته مخې ته ولاړ لاس پورته کړو لاس په دعا به وکړو وایي دا دعا ګناه نه مونږ وایي ستا طریقه غلطه ده دعا خو ګناه نه دعا خو د اسلام یو همه طریقه ده دا ستا طریقه غلطه ده جنازه دې کړې زه په مخه دې ښه او خامخا دا کور مړي والا پرېږدوه خپل کار ته فارغ شي دی به د بیا مخې ته ولاړي حاجي صاحب دعا به وکړو بیا هلکه ځکه نه دا حاضري لکه دا ریاکار دی دې حاضري راغلی دی د خدای پاک د رضا لپاره ثواب دپاره نه یې راغلی نو همغه استادانو پکې هم لاسونه پورته کړي استاد یې کوي به ټول خلک دا کارونه کوي څه وکړو استادانو سره څه وکړو بهرحال غیبانه جنازه نبي صلی الله علیه وسلم د نجاشي بادشاه کړې ده که څوک یې کوي نو کولی شي که څوک یې کوي نو کولی شي خو رواج به ترې نه جوړوي چې مړی هلته به کراچۍ کې شوی دلته به مخه خلک په دې دلته هم راولاړ دي هلته چې هلته کراچۍ کې ښکلې جنازه شوې ده بس خلاص دعا ورته کوه مړي ته دعا رسي دعا یو مؤثر شیز دی که کم خلک خپلو مړو دپاره دعا کوي که نه د جمدو دپاره هم د دعا نه بل مؤثر شی نشته دی پر دعا طریقې کار دی بهرحال دا د نبي صلی الله علیه وسلم د خطوطو تذکره هم شروع کړې ده او دا شروع شوله چې نبی علیه السلام د دې نه پس چاته خطونه لیږلي دي د هغې تذکره به هم کوو الله پاک دې موږ په دین باندې او په شریعت باندې عمل کړو نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا